فدیه شوه او که دا ښځه ورته ووایي چې ما راته ټول حقوق وبخل حقوق مهر هم دی د ښځې په خاوند نور څه شیان پورې دي قرضې وغیره هر څه هغې ته مبارات وایي څه ورته وایي مبارات او که د مهر نه قطع نظر کې نور مال سوا ورته ووایي چې دا مال درکړه د مهر نو ذکرونه کې هغې ته طلاق علی مالین وایي دا ټول د خلع اقسام دي یو ځل بیا وایي ما سره یاد کړي ځکه اکثر داسې قسمه سوال ورې په وفاق کې راځي که کل مهر بدل وګرځئ خلع شوه چې جز د مهر بدل وګرځئ فدیه شوه چې ټول حقوق د ښځې هر څه دي او خاوند ته یې پرېږدي مبارات شو څه شی شو او چې د مهر اړو ذکرونه کې یو بل شی ورته بدل وکړي ښځه چې دا درکوم ما طلاقه کا نو طلاق علی مالک شو دو خبرې شوې فرض ښځه وکړه طلاقه مې درته ووایي دلایل روان دي او دویمه مې درته ووایي اقسام د خلع خو درېمې خبرې راشي چې خلع کې رضا د زوجینو شرط ده او که نه ده خلع کې رضا د زوجینو شرط ده او که نه ده دلته زموږ پاکستاني قانون خراب دی وایي چې قاضي بغیر د ښځې د خاوند د رضا نه هم خلع کولی شي ښځه دعوه وکړي په خاوند چې ما له دا طلاق دی والا نو قاضي بغیر د ښځې خاوند د رضا نه هم څه کولی شي خلع کولی شي د دواړه راضي نه هم کولی شي چا درېمګړي پکې دعوه ورکړه د ښځې پلار ورته موټې روزانې جګړې او چې هغې راغلل واقعي روزانې جګړه نه ښځه طلاق غواړي نو سړی طلاق ورکوي خو دواړه په جګړې دي کور کې یو بل نه جدا دي نو قاضي د اختیار یا دا ده چې د ښځې خوښه یې د خاوند اړو خوښه نه نو قاضي خلع کولی شي دا بعضې سلفو دا قول دی او مولانا صاحب زموږ د ائمو اربعو مسلک څه دی چا پسې چې بغیر د رضا د زوجینو نه خلع په قاضي ته داسې مسله پېښ وه چې فسخه دې وکړي خلع به دې کړي څه دې وکړي هلکه وایه فسخه دې وکړي که چېرته یو ښځې دعوه کړه قاضي سره چې دا خاوند ما له خپل حقوق نه راکړي د دویمه ښځه کړې د هغې سره یې زه یې پرېښیم ما له نه پیسې راکړي نه ما ته رانږدې کېږي او قاضي تحقیق وکړو خبرې بلکل درسته وه نو څه دې وکړي هلکه فسخه دې تنسیخي نکاح ورسره حق شته یا د عنف په مسله کې چې قاضي له ښځه لاړه چې زما د خاوند نامرده دی یو شپږ میاشتې نیټه دې وله ورکړي که شپږ میاشتې پس هم تېر نه شو نو قاضي له اختیار دی چې جدا کړي فسخه وکړي تنسیخي نکاح ورسره فسخه وکړه فسخه دې وکړي بس خبره خلاصه نو خلع به دې کړي هغه اختیار دی قاضي سره که دې طلاق نه ورکړي قاضي سره اختیار دی د قاضي رای زمونږ د رای نه مضبوطه ده د ښځې خاوند په خپل یو باندې اختیار شته او د قاضي په ټول علاقه چې کوم د ده د قضا لاندې لپاره اختیار نه پوه شئ په خبره نو دې څه وایي اصل کې قرآن شریف کې راځي آیت ماته وویله غوندې ماته دغه وباسه فيما افتدت به دا آیت راوباسه ولا جناح علیهما آیت راوباسه mas ayat robas bas begitu at-talaq marratan bagaimana persembele kita mulai bebas cewek هغې چې کوم وکیلان راغلي چې شوي زموږ علماو سره ډېر بحث کړی وکیل د هغوی معنا راته مخکې وکړم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا طلاق مولا ورک او مہر ورکړي نو هغه ته ما خلای طلاق مولا ورک او مہر ورکړي هغه ته الا ان يخاف الله يقيم حدود الله
مگر کدوار یری چې د الله حدود بقایب نه کې یو بل سره ژوند نشي تېرولی نو فإن خفتم قرآن سوی فإن خفتم کې خطاب چاته دی اختم خطاب قاضیانو ته دی عمراو ته دی ورسوي دا وایي فإن خفتم کې خطاب چاته دی الله يقيم حدود الله خفتم کې قاضیانو ته دی که تاسو یریږئ فإن خفتم ألا يقيم حدود الله جديد خدای حدود نشي قائمه ولي فلا جناح عليهما فيما ابتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. جلك بويه من سوايو من وايو اذا فإن خفتم ألا يقيم كي أولياء الدوار خطاب تشاتني الدوار أولياء اغي من التعديل اختيار ان خفتم کې په خطاب دی وای نه 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 دا د دوار اولیاء او د خطاب دی قادر اختیار نشتا ولی رستو سرازی رستو راضی فی مفتدت به راغلی دی سجی او فدیه کې اختیار د خدای شرط فدیه چې څو فرقې نو اختیار پکې شرط دی دویم پکې سره راغلی دی دویم پکې لا جناح علیهما راغی لا جناح علیکم نوی چې قاضیان ورته خطاب لا علیه جناح علیهما راغلی دی معلومه کې چې دواړو رضا پکې شرط شته الله یقیما راغلی دی شابه لا جناح علیهما لا جناح علیکم نه دی فيما ابتدت في دي په اختیار او فرض الله يقيم راغله اذن په خبره په اختیار داغي د پکې دخل دی بلا بد اختیار نه نکي وكيف الطلاق فيه دغه یو خبره ده کوم اسی بس حسن بصری وای خلع بغیر د قاضینا نشي کولی خلع بغیر د قاضینا نشي کولی او امام بخاری په رد کوي ائمه بعونا بغیر د قاضینا خلع کولی شي وقول الله تعالى اولا كيف الطلاق الامام بخاري بيان مسلك ائمه ثلاثه وزمانه بيجي تدبيږي په خبره وقول الله تعالى ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الى قوله الظالم وجاز العمر الخلع دون السلطان تباسيان بغير الخلع كل شيء واجاز عثمان الخلع دون عقاص راسها يا يسكن عثمان خلع وكم د عقاص د سر عقاص پولی تا وای پولی پیجره دا خدای دی وختو ته یو شی چي خدای وختو ته یو شی چي عمر ته سوای پولی ورتا وای دا غیر پکم هم کوي غدائرها مستشدرات الى العلا مختصر معنی کې دی ویلي دي غدائرها مستشدرات الى العلا تدل العقاص في مثنى ومرسل عقاص قولي توي تاغيني بمعمول شيء قول شيء وقاتوا الا ان يخافا بغيرنا كرانا غير يخافا كجا ذي راجي قد خاونتا الله يقيم کی دوار دراجي حدود الله بمقتول فرض ظهر واحد منهما على صاحب العشرة کی او فتوبتان شي قائما ولم يقل قول السفهاء بعد طبقه وي بيقول اصل سيكيږي اذا اخذ خاون توجد تعالی د جنابت نه لا فرما دا خاون وتوجد تعالی د جنابت نه یعنی جماع سره نه دا نه یوازې جماع نه حقوق خورل شي ولم يقل قولا من الطاغوت قول السفهاء لا يحل ان تقول حتى تقول على بيت قد وتوجد تعالی د جنابت نه یعنی جماع سره نه کوما انا قل عبقي والا نبكي لا اليوم الحق والقي والعقول إجابته. وبه قال حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا ابن وهب الثقفي قال حدثنا خالد بن عثمان بن عباس رضي الله عنهما ورمى أن امرأة ثابت بن قيس نادت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس ما أقدم عليه عقاب نوع بدل مفهومك وبدين كبير بدل دين قليل ولكن أكره الكفر في الإسلام ليريك بدنا شكرنا في الإسلام كده حق شكرا. سبيل خسارة كده حق شكرا كولي. ما لو سر روح لوقا وفرما لم تقدر الدين عليه حديقته كما باقيه مهر كذا واپس کے بنام قال رسول الله اقبل الحديقه پیغمبر مبارک چاہتے ہوئے
خاوند ته حدیقه قبول کا وتطلقها تطلیقا وتولګي د خلع سجده طلاق ورپسې اشاره وبهذا تطلقها تطلیقا ورسره ذکر او کله وي چې خلع کوي ما د خلع او کله طلاق باینه فلفظ خلع استعمال جو کوم طلاق واقعي او کدا طلاق کی تطلیقا نه وي یا طلاق رجعي واقعي شابه مولانا وبه قال حدثني اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد الحزايا كما ان اختار من ابن ابي بهذا وقال تريدين حديقته قالت نعم قالتها وامره يطلقها وقال ابراهيم قال من الخالد كما عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها وعن النبي تبي مثلا كما عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاءت امراه ثابت بن قيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعطي ولا ثابت بدين ولا خلق ولكني لا اطلقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تريدين عليه حديقته قال نعم وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مبارك المقرمي قال حدثنا خالد بن روح قال حدثنا جرير بن حازم عن ايوب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امراه ثابت بن قيس بن شماس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ولا ثابت بدين ولا خلق الا اني اخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتردين عليه حديقته فقال انها فردت علي وبره ففارقها وبه قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بن عند جميع ذكر الحديث باب الشقاق وان اذا خذ حوامات اختلاف راشي ندخل عيد مشوره ورقول شيء عقل خدا به مو ورکو دا خدا خاوند من کې نو ورکول شي چې نه جوړیږي ورکول شي هل يشير بالقرع عند الزهراء وقول تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهل إلى قول خبيرا يو حكم ده يو نمبر ده بدين کې ورکول اختلاف د مولانا صاحب چې حکم یو سړی مقرر کی او یو قدر مقرر کی او دې حکمانو جوړو کړو راځه او دې حکمانو وی چې نه وڅوږي جدا کړو آیا دې جدا کول تفریق دې کنه نو مالک صاحب وی بالکل متقن دی او ای مسله سوینا کدی ول اختیار ورکړو چې تاسو له اختیار دې کو یو بل نه موجوده کوي اول اختیار ورکړو بیا د دې د تفریق طلاق دی او که اول ول اختیار نو ورکړو بیا د تفریق طلاق نه دی دا ضرورت دی تاسو پکې له خاوند اذن پته غواړي مالک پر دې اذن ضرورت نشته طلاق او نو ای موجنه اذن پته غواړي ورپسې اشاره وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الليث عن النبي وليد عن بشر بن مخرمة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما للمغيرة الزاد بان ينكح علي ابنته اجازت والی مانا پدے کی چې پنکاح ور کی تعلیل الفلور خپل ولا اذان نو ولا اذن نو هذا کوئی شی په محمد اذن نو ورقوما دا ابو جهل لور حضرت علی سے تابع پنکاح کولا باغی پیغمبر مبارک جل خفش تقریر وکالی ابن ابي طالب فاغذ ما لور طلاق دي کی بیا دغه پنکاح والی او کاغذ هغه پنکاح اصلي ما لور طلاق وشي او د بالکل اذن نه ورکوم ما تاسو ته دا خبره کړې وه که تاسو یې یاد لرئ نو خبره مې پکې خلاصه کړې ده کوم ځای کې مولانا صاحب نو اوس د دې مناسبت دا شقاق او دا يشير بالخلع دې کې اشاره دې ته ده د زما خزه پریدي په خلع بس اشاره ورکړه اذن نه ورکوم په دې مناسبت کې ورپسې اشاره باب لا يكون بيع لمن طلاقا او بيع د امين يويل د خرڅه کی آیا طلاق دی او کنه دی نو بعض حضرات وای چې دې خرڅه کړه دا طلاق دی مو وای نه دا طلاق نه دی دما يويل دا زه ته په نکاح کړه او په خرڅه کړه نو دا طلاق نه دی طلاق هغه خلاص کړي چې طلاق ورکړي او کنه ورکړي ورپسې وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن ربيعه بن ابي عبد الرحمن القاسم بن محمد بن عائشه رضي الله عنها وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان بمدينه الناس رسول يحدث انها وثقت وحجرت في زوجها ازاد شوا نقول چې ازاد شوا او اعتاق طلاق نه دی یا خدای پاک ولی دا زوج خيار دی کنه کدا آزاد شوا نو دا زوج له خيار دی زوج څه دی خيار دی طلاق نه شو نو بیا څنګه طلاق اعتاق مضبوط شي له حر شوا وای خدای نه کوي شي په خبره کدا آزاد شوا دی له خيار دی که خاوند سره پاتې کیږي نه پاتې کیږي نو کدا طلاق وی دا اعتاق نو بیا خيار وای نو اعتاق مضبوط شي له حر شوا بیا کمزوري شي
نو چې اعتاق کې دې له خيار دی او دا طلاق نه دی وایي خو ښه که نه نو بیا یې څنګه طلاق شو شابه دی. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لمن أتى ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرفة تطهر بنحو فقرب إليه خبز وأذن من أذن البيت فقال ألم أرى غرفة فيها نحو قالوا بلى ولكن ذلك نحو تصدق به على برية وأنت لا تأكل صدقة قال عليها صدقة ولنا هدية باب خيار لمن اتقى. دا مشهوره مسله تاسو په اصول فقه کې ویلې ده یو عبد او یو اما د یو بل په نکاح کې او دې وخت کې دا اما حره شي نو آیا دې امیر اختیار په کوم صورت کې دی دا مې بل کې کې خبره اسانه نو په دې خو د ټول علماء اتفاق دی چې دا خاوند دی عبد نو دې اختیار شته کدا پاتې کېږي د خپل خاوند سره ګوره د اعتاق طلاق نشو دې له خيار دی د خپل خاوند سره پاتې کېږي نو پاتې دي چې نوې نکاح ته اجازه نشته معذره کافي ده او کدا وایي چې د خپل خاوند سره نه پاتې کېږي د خاوند طلاق ته اجازه نشته بدلې وایي چې نه پاتې کېږي ما دا غواړه کدا خاوند نه مرکو بدلا نه پېښه په خبره اوس دې کې راشه د خاوند دی عبد یو دا حوله شوه نو دې کې خو خيار ورشته هېڅ اختلاف پکې نشته لیکن د خاوند دی حرو او دا ویل زما او دا آزاد شوه دې له خيار شته کې نشته نو ائمه ثلاثه وایي چې خيار نشته او د منفرد بیا ورنه خيار څنګه شو خبره د خاوند دی عبد او دا حره شوه مخکې ما شابه نو خيار بل اتفاق د خاوند دی حرو او دا آزاد شوه دا امام ثلاثه په اختیار ولې نشته هغه وایي کچرته خاوند دی عبد او دا حرت ولدو شعار دی مخکې دا اما او خاوند دی عبد او عامو او دا حرت او خاوند دی عبد څه کې ولکا عار دی دا عار شرم دی په خاله پاتې دیږي او مسره عار محسوس قبلې او کوی چې نه ماته خو سره په ور راځي ته په خاوند او خاوند دی عبد دی ولې اخیرا او کې کوم وخت دا آزاد شو خاوند دی حر دی نو دا عار دی چې آزاد شي نه مخکې لا اما او خاوند دی حر اوس چې فلکا حرش او خاوند دی حر دی نو عار به وو علي چې دا اصلي او دا عبد بني کوي او دا لیکن راځي د امام صاحب خبره لکه قسم د امام صاحب یره په دې فقه مسائل او کې دا کومې بدلایي خدای دې په خو یې ورکړي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خبره د پیغور نه ده دا مو چې پیغور مو ته خلک پیغور علي کې دا وخت نه حوري او عبد دی ورکی دا وخت نه حوري عبد دی ورکی نو خلک په څه کوي اوس به څه پیغور نه کوي چې ته حوري او عبد سره دا ښکارا دي مخکې د امام بچی مې دي څوک واړه بچی مې دي څوک ګناه ولې کوم چې کوم وخت دا عبد زو سره پاتې کېدل چې امام او چې زو حوري شمه نو خبر دا پیغور نه پیغور کړه د مولانا صاحب ابتداء الحر عبد دا ورکه دا مخکې نه امام صاحب ولې وي امام صاحب وي په دواړو کې ولا خيار دی په څو کې خيار دی په دواړو کې او دا نه چې یو کې پیغور کېږي بلکې نه کېږي وی زیادت د ملک را طلاق الامه سنتانه وعدتها عدتانه مخکې چې دا خذ اموا نو په دوه طلاق مغلظه کېدله پسو ولایت ساته دې کې اعتبار د خذ حال لري سړي نه سړي که حوري کا عبدي چې خذ امای په دوه مغلظه کېږي او سړي که حوري کا عبدي او خذ حوري په دوه مغلظه کېږي نو مخکې دا اموا په خاوند حور او عبد په دوه مغلظه کېدله اوس چې دا حوري په دوه مغلظه کېږي نو نوې ملک راځي گویا کی یو نوی ملکیت راځي یو نوی شی راځي دا نوی شی قبلې کې راځي نو کوئی قبلو تکشوا او کوئی چې نه قبلو نو فصل نوی شی په خبره دا گویا کی یو نوی حق راځي د خاوند په خزه باندې راځي یو نوی حق مخ یو په دوه ولا قدر کېدل اوس په بدر مغلظه دا نوی حق د خاوند په ځان تسلیموي او نتسليمي لو لبس إنشاء وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وهمام هذا اختلاف بدأ قضاء کی جوڑ دے کہ
بريري لمغيث طلاق فرق يو روایت کرا دي چې زوجها حر بل ذکر زوجها یاد لري دا نو دې کې دوه روایت دي دا عبدون هغه نافي دي او دا حرون هغه څه دي مولانا صاحب مثبت دي ولی ما تاسو دې مثبت څه ته وایي چې امر عارض ثابت دي نو په دې مو د ټولو خلق ته پته و چې عبادت دي ابيت په شک نشته د مخکې عبادت را روانو او مثبت دا دي چې حریت آیا اعتاق شوی او کنه شوی دا وخت آیا مغیث په دغه وخت کې اعتاق شوی دا باندې چې عبادت په نسبت عبادت دي نه عبادت مراد اصلي حال حریت په عارض راغلي په دې ټول متفقو چې دی عبادت آیا د بریری د اعتاق وخت کې دی خور شوی وو او په دې خور شوی نو مثبت ترجیح ده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت عبدا يعني زوج بريرة وبه قال حدثنا عبد الله بن عباس لا إمام ثلاثة ودليل أو مو ده نافيري أو بل ابن عباس دو حديث اليوم ده كده عبدان ده بل ده كده حرات دي ها قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة كأني ينظر لي الموى في سكن المدينة يبكي عليها المدينة كما بدي كده او جانا دی ور پدې تاسو په خوا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب بن ايوب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان زوج بريرة عبد الاسود يقال له قضيت عبد بن فلان كأني انظر لي يطوف وراءها في سكن المدينة باب شفاعة باندې کې مولانا صاحب درې دي خدای ابن عباس شاګرد یو اسود دی ابن عباس یو شاګرد یو عبد الرحمن ابن قاسم دی او یو دوی یو اسود د تاسو دی وګړه دلته اکرامه دي یا دې خبر سعودي لکه اکرامه دي نو په دا عبد الرحمن ابن اسود کې هیڅ اختلاف نشته ور حاجه کې نه نشته دا حدیث عائشه ثلاثه یو د اسود نه تر گئی عائشه نه ودي دې وبل عروه نه تر گئی بل عبد الرحمن ابن قاسم اما الاسود فلم يختلف فيه ان عائشه انه كان حرا اور چې عروه دې دوه روایت دي او د عبد الرحمن نم څو روایت دي دوا نو تر پسې جمعنا ابو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عائشه سره ابن عباس ته نو ابن عباس دا هم دا جواب کولی شو اذا نافذ ذات الحريه پتا نه يقول شيء والمسيح نور حد يقول وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الوليد بن عباس رضي الله عنهما وعنه ان زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كاني انظر اليه يطوف حلبا يبكي ودمه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ولا تعجب من محبت مغيث بريرة وبغض بريرة مغيث هذا دعاء الحب من الجانبين والفوز هكذا هذه بدو حب جانبين من هذا ما تكون كمغيث حب تاو بريرة حب لما جنون حب اشتاق او زليلة ودا قيدة أكثرية دخا تاكولية لنا ولي لما تاو حب تاو تاو ما ترغيشنا قيدة أكثرية دا لما تاو نشتا ولي لما خبرنا ما هي خبري كاوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتني قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذني فقال انما اشكو قال كنا حاجتني فيه باب وبه قال حدثنا عبد الله يعني اول معلومه جواب الشفاعه بعد عمل سفر واجب دي لو قال في شفاعه ده وجونا منا نبي في خلل خفقيه وبه قال حدثنا عبد الله امر كيف منا بلا سفاره بلا حاجه لي فيها قال اخبرنا شعبة الحكم فصل الإجابة أن عائشة رضي الله عنها قالت أن تختري بريدة ما مواليها إلا يثلثون ولا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتقى وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم نحن فقيل إن هذا مما تصدق به على فريد فقال ولا صدقة لنا هدية وبه قال حدثنا قال حدثنا